بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی نو منګه په دې مقدمه کې چې درې فصلونه و بیانومه. په اولي فصل کې د علم النحو تعریف موضوع غرض بیان کړو او په دویم فصل کې د کلمې تعریف کړو. لاول د کلمې تعریف زمانه هر شوی رته اوس ته یاد ده کم ده. الکلمه لفظ وزع لمعنى مفردين او مفردن او مفردون چې دا کلمه دا هر غلفظ دی چې د یو معنا د پاره وضع کړل شوی. بیا د کلمې څو قسمونه دي؟ درې. د ویلي ولدګي چې وهي منحصره فی ثلاثه اقسام اسم وفعل وحرف. چې دې کلمې څو قسمونه دي؟ درې قسمونه دي، اسم دی، فعل دی او حرف دی. بیا دا خبره کړې و چې اسم فعل حرف په درې قسمونو کې کلمه ولې منحصره ده ولې راګیره ده. نو دا غي د پاره څه بیان کړی و؟ وجه د حصر بیان کړی و چې کلمه به خالی نه د دوه حالونه، یا په خپل معنی باندې به ذات خود دلالت کوي یا په خپل معنی باندې به ذات خود دلالت نه کوي. به ذات خود دلالت کولو مطلب دا دی چې په خپل معنی ور کولو کې بچاته محتاج نه وي، یا په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج وي. کچر د یو کلمه د شوی چې په خپل معنی ور کولو کې بل کلمې ته محتاج وو نو بیا هغه ته څه ویل کېږي؟ حرف ویل کېږي. او که یو کلمه د شوی چې په خپل معنی ور کولو کې چاته محتاج نه ونه بیا به د دوه حال نه خالی نه وي. یا وبګي د دریو زمانونو یو زمانه مونږ لګيږي یا وبګي د دریو زمانونو زمانه که دریو زمانونو په زمانه مونږ لګیدل جو سوي فعل وي او کنه مونږ لګیدل سوي اسم وي. نو دا خو دا دغه وجه حسب بیا له هر جدا تعریف بیانې. فحد الاسم نه دا تعریف کړو چې اسم تعریف چې کلمه تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه. چې دا کلمه د هغه کلمه اسم دا هغه کلمه چې په خپل معنی باندې بذات خود دلالت کوي، یعنی په خپل معنی ور کولو کې بل چاته محتاج نه وي. او د دریو زمانونو په زمانہ نه مونږ لګي درې زمانه کمی دي، ماضی، حال او استقبال. بیا دا ویلو چې علامات د اسم ته بیانومه. نو موږ به اعتراض کړو چې روړې مکرې وجه حسر یو پیر بیان کړل، بیا د تعریف بیان کو، بیا د علامات بیان اوس. نو دون د علامات ته څه ضرورت ده؟ نو په تعریف سره وجود ذهنی راځي او په علامات سره وجود خارجي راځي. نو ډیر لکان دي چې په تعریف باندې پوي کو دا ډایرک نه خوکه نو بابا یې باندې پويږي. نو دا علامات دي. بیا علامه دا ویل کېږي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره، جبای کې مونږ لګي او په بل چا کې نه مونږ لګي. بیا د اسم علامات تاسو پروس قانون ملي چې دا محکوم علیه جوړیدل صحیح وي، مستمل جوړیدل صحیح وي او مضاف بوي او حرف جر به راغلی، الف لام تعریفي به راغلی، تنوین به په اخره کې راغلی او تثنیه بوي، جمع بوي او صفت بوي، موصوف بوي او مصغر بوي، منصوب بوي او تای متوره به په اخره کې وي او حرف ندا به په شروع کې راغلی. دا مونږ ویلو کنه. نو دلته ما ته دا خبره غوتا سو پروس کال زده کړی دا دلته با منګه د دې هغه وجه وایو چې لولنې وجه لیکل، لولنې علامه لیکل چې صحت الاخبار عنه چې د دې خبر ورکول صحیح. مطلب د دې داره دلته لما تاسو ویلو چې د دې مطلب داره خبر ورکول مطلب چې دا محکوم علیه او مسلم جوړی شي. محکوم علیه چې بچا باندې حکم لګول شي، مسلم له چې چاته نسبت شي او دا محکوم علیه او مسلم له نوی مگر شوی اسم وي. دا ځکه اسم علامه ده. ویم اضافت وی د اسم علامه ده. اضافت د اسم علامه ولې ده؟ اضافت د اسم علامه ده چې اضافت د دریو سوزونو لپاره راځي، یا د تعریف لپاره، یا د تخصیص لپاره، یا د تخفیف لپاره. او تعریف، تخصیص او د کیږي د نه کیږي مگر د اسم کیږي، دیو نه د اسم علامه ده. درې موږ ویلو چې لام تعریفي داخلي د اسم علامه ده. نو اول په دې کې خبره وا چې د علامه تعریفي د اسم علامه ولې دا ځکه علامه ده چې دا د معرفه والي لپاره راځي، دا او معرفه والي نه کېږي مګر د چا کېږي؟ د اسم کېږي. بیا دا خبره ده چې د لګي علامه تعریف او پروس کال په بل کتاب کې الف لام تعریفي مونږ ویلو. نو په دې کې حرف تعریف څه شری؟ نو په دې کې د درې قولونو امام صاحب رحمۃ اللہ صرف لام تعریف ته، صرف لام د تعریف لپاره راځي. نو حمزه په کول لاولې حمزه په ذکر اولم چې ابتدا به ساکن نه نشي. بیا دویم نمبر قول به داو د امام خلیل ابن احمد چې الف لام دوانه تیرندار اسم علامه ده. دریم دار چې الف تیرندار، دریم د امام مبرد رحمت الله علیه قولو چې دا صرف الف تیرندار حمزه د اسم علامه ده. لام په کول لاغله، لام دی په راغله چې د حمزه تعریفي او دا حمزه استفهامي په منځ کې فرق راشي.
بل ویلو چې جر به په اخره کې راغلی سبب په اخره کې راغلی ما دا اوس ویلو چې دلته دخول نه مراد لحوق ته لحوق ویل کېږي په وس کېدل نو جر راتلل کلمې په اخره کې دا اسم علامه ده ولې ځکه چې دا اثر د حرف جر ده او حرف جر نه داخليږي بغیر په اسم من داخليږي دا ټول سبق هم توري کې نهسته ترې باندې توري کې نه تنوین کم پکې ګډوډ کیږي نه را غورديږي نو بیا کې نه تنوین د اسم په علاماتو کې بل علامه ده چې په اخره کې به تنوین نغلي په اخره کې به تنوین څه ته ویل کېږي هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا لتاكيد الفعل هي نون ساکنه دا نون ساکن دی چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي او د تاکید د فعل لپاره نه راغلی تنوین څه ته وایي هي نون ساکنه هي نون ساکنه تتبع حرکت آخر الكلمة لا لتأكيد الفعل تنوین هغه نون ساکن ته ویل کېږي چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي او د تاکید د فعل لپاره نه راغلی لکه زه مې ابدن ما وی کنه نو دا ابدن د سي او دا لیکل کېږي د سي ابدن د سي لیکل کېږي نو دا دو زبر دو زیر او دو پیش شریک نه د تنوین علامی دي دا تنوین سری لکه تاسو په قاعده کې دا خبره ذکر ده چې دو زبر دو زیر او دو پیش څه ویل کېږي لکه تاسو دې دو زبرتا تنوین ویل شي پوه شئ به باندې نو دو زبر دو زیر او دو پیش دا د تنوین علامی دي د تنوین سری علامی دي نخي او تنوین څه ته ویل کېږي هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا لتاكيد الفعل چې دا هغه نون ساکن دی چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي او د تاکید د فعل لپاره نه راغلی دا کله خود سي نون ساکن د کلمې په اخره کې راشي چې هغه د دغه لپاره د تاکید لپاره لکه زما لا یضربن ما وی کنه لا یضربن نو لا یضربن په اخره کې هم نون راغلی ساکن دی د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع دی لیکن دې ته تنوین نشم ویلې ځکه چې دا نون ساکن د تاکید فعل لپاره راغلی دی دې ته ویل کېږي نون تاکید خفیفه څورته وای او دا تنوین چې دی کنه دا نون ساکن د کلمې په اخره کې راغلی د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي خو د تاکید فعل لپاره نه وي د تاکید فعل لپاره دا بیا چی هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا لتاكيد الفعل یو کس وای تنوین سره الف ده هي نون ساکنه تتبع حرکت اخر الكلمه لا او په پښتو کې بسنګ وایم دا نون ساکن ته وای چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي یعنی په اخري حرف باندې په دې باندې کوم حرکت ته اقا شان دی بداوي ما کمکه دي زبرو جزو مبن کمکه دي زیرو جزو بین کمکه دي پېښو جزو بون پوښو به باندې او دا کې فعل لپاره نه وي په دې خبره باندې پوښوي دویم دا خبره ده چې دا تنوین ولې د اسم علامه ده تنوین ولې دا پروس کول تاسو نه ویل دا نون ساکن تعریفو دا پروس کول په ولا کې وو په ولا کې وو په صرف کې لکه پس او دغه تنوین ولې د اسم علامه ده نو پروس کول تاسو په ولا کې ویلي دي چې د تنوین 15 قسمونه دي د تنوین څو قسمونه دي 15 کم دي تنوین تمکن تنوین تنکیر تنوین عوضی تنوین تقابل او تنوین ترنم تنوین تمکن څه ته ویل کېږي چې اسم متمکن په اخره کې راغلی لکه زیدون عمرون بکرون داتې دي د اسم متمکن په اخره کم تنوین راغلی ته څه وایي تنوین تمکن تنوین تنکیر څه ته وایي چې د اسم په نکیروالي باندې دلالت کوي لکه ته مه یا صح معنی سره اسکت فی سکوت ما فی وقت ما اسکت سکوتا فی وقت ما چې تاسو نه سره لګ چپشا او دریم نمبر تنوین عوضی چې د مضاف الیه په عوض کې راغلی لکه یوم اذ باصل کو یوم اذ کان کذا او حين اذ باصل کې سو حين اذ کان کذا نو کان کذا مضاف الیه حذف شوی د په اخر کې تنوین راغلی د تنوین عوضی وایي پوه شئ تنوین تقابل څه ته وایي
چې د جمع مؤنث سالم په اخره کې راغلی د جمع مذکر سالم د نون په عوض کې په مقابله کې لکه مسلمون ده مسلمون نه دي نه چې ځکه د جمع مؤنث سالم جوړوم نو په اخره کې به الف راوړم الف تا به راوړم او د واو د نون عربي چې په ځای باندې ما تنوین راوړم دا مسلمات شي او تنوین ترنم چې د شعرونو په اخره کې چرنده راغلی لکه کل اللوم عادل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابن نو د تنوین د اسم علامه ولیدا ځکه د تنوین 15 قسمونه دي او د تنوین د اخرنه قسم تنوین ترنم دا غو د اسم د فعل او د حرف دریوانو په اخره کې راتلی شي لیکن دا نور قسمونه د تنوین چې دا صرف او صرف په اسم باندې راځي لہذا دا تنوین ذکر علامه د اسم ده تنوین ولید علامه د اسم ده تنوین ذکر علامه د اسم ده چې تنوین څو قسمونه دي 15 قسمونه دي څو قسمونه دي 15 قسمونه دي او صرف دا یو اسم چې دا یو قسم چې دا په فعل کې راځي او نور چا سره خاص دي په اسم سره بل دا تنوین چې دا په انفصال باندې دلالت کوي پس باندې انفصال او انقطاع دي ته ویل کېږي چې دا په دقه ځای باندې پوره شي او دا صرف او صرف په اسم کې په فعل کې راځي کېږي ځکه فعل چې کنه دا تقاضا کوي چې د خپل فاعل سره یوځای وي فعل تقاضا کوي چې د خپل فاعل سره سوي او تنوین د انقطاع لپاره راځي د انفصال لپاره راځي د جداوالي لپاره راځي نو ځکه دا د اسم علامه ده وجه شوي یو تنوین ولې د اسم علامه ده تنوین خو یو پیژندو کنه ها د دویمه خبره موږ تنوین ولې د اسم علامه ده به کې موږ دوه وجه ویلې یا ولنه وجه سوا چې تنوین 15 قسمونه دي او دا 15 قسم تنوین درونو دا په فعل کې راتلی شي خدا نور خاص دی اسم سره دا ولې ځکه چې تنوین په انقطاع دلالت کوي یعنی مطلب دا چې تنوین په کم ځای کې راشي تبع هغه کلمه په باغ ځای باندې ختمه وا او فعل چې دا منقطع نه راځي ځکه دا فعل سره فاعل په وسکیدل ضروری دي لکه پوښتنه به نه معنی لکه بزیدین دا بزیدین چې دا د حرف جر مثالونه دي چې حرف جر په راغله ده په شروع کې او په اخره کې تنوین راغله ده او په اخره کې جر راغله ده والتثنیه والجمع او د فعل په علاماتو کې بل علامه تثنیه کېدل او جمع کېدل دي تثنیه چې اسم په دوالي باندې دلالت کوي او جمع چې بدریو یا دریو نه بزیاتو باندې دلالت کوي تثنیه چې په دوه دلالت کوي او جمع چې د دریو یا دریو نه بسوا باندې دلالت کوي تثنیه او جمع د فعل د اسم علامات دي تثنیه او جمع د فعل علامات څه دي چې دا په تعدد دلالت کوي په تعداد دلالت کوي او تعداد نه مگر په اسم کې لکه فعل مستثنیه او جمع نه راځي فعل تثنیه او جمع بیا به اعتراض تاسو پروس کلم کړو چې ته لکه فعل تثنیه او جمع نه راځي ضربا دا د فعل ماضی وای تثنیه مذکر غائب سے غرا ضربو دا د فعل ماضی او جمع مذکر غائب سے غرا او ته چې فعل تثنیه او جمع نه راځي نه یې جواب تاسو ولته کړو چې بضربا او بضربو کې خو فعل صرف ضربه ده دا الف پکې د تثنیه علامه ده او واو پکې د جمع علامه ده نو فعل خو یو ده خو په فعل کې دا فاعل تثنیه او جمع کې او فاعل نه مگر سوي اسم فاعل نه مگر سوي اسم تثنیه او جمع یعنی د یو اسم په دووالي باندې دلالت کول دي تثنیه وي او په دریو یا درونو په زیات باندې دلالت کول څه وي جمع وي تثنیه او جمع د اسم علامه ده تثنیه او جمع د اسم علامه ولیدا ځکه چې دا په تعداد دلالت کوي او تعداد نه وي مگر پس کې په اسم کې وي او فعل دا تثنیه او جمع نه راځي نو بیا په اعتراض لري چې الکه سرابا او ضربو یا یضربان یضربون نو دې خو دا فعل دی او تثنیه او جمع قرآن لري نو وای دا فعل په دې کې دا یو دی خو په دې کې دا فاعل چې تثنیه او جمع راغله لکه ضربه معنی څه ده وهل وکړو هغه دوه کسانو ضربو وهل کړو هغه ټولو کسانو نو وهل یو دی او کسان به دوه شوي دي درې شوي دي لکه پوه شوي معنی والنعت او د اسم بلا علامه صفت کېدل دي موصوف کېدل او صفت کېدل دا ځوانه لکه موصوف کېدل دا د اسم علامه ده موصوف کېدل ولې دا موصوف کېدل ولې د اسم علامه ده ځکه د اسم علامه ده چې دا په یو زائد معنی باندې دلالت کوي په څه معنی باندې دلالت کوي په زائد معنی باندې دلالت کوي او زائد معنی نه مگر په اسم کې فعل کې زائد معنی نه وي لکه پوښتنه زائد معنی څه لکه زمې رجل نو استاد یې خدا راغله چې د سړی مدارک خبر کوي او زمې رجل عالم دا چې سړی چې هغه عالم نه دا علم په دې سړی کې زیاتې ګټي خبره ده زمې رجل قارئ
قاری دی قاری نو برجل سره غوستا خبره بدن کې رااله او بقاری سره تا ته هغه ذاتی خبره ده نور دغه وضاحت تراغه نو صفت کېدل دا د اسم علامه ده ولې ځکه چې دا په زائد معنی باندې دلالت کوي او زائد معنی نه وي مگر پس کې وي په اسم کې وي والتصغير او مصغر کېدل تصغیر ویل کېږي د یو څه وړوکواله بیانول د یو څه وړوکواله بیانول لکه قرش قریش رجل رجل تاسو پروس کال ویلي د تصغیر جوړولو طریقه سره چې اولنې حرف مضموم کما دویم با مفتوح کما دریم ځای به علامه د تصغیر راوړم دریم ځای به علامه اولنې به مضموم کما دویم به مفتوح کما دریم ځای به علامه د تصغیر راوړم ورستو که یو حرف په خپل حال به پریدو ورستو که دوه حرفونه اولنې به مکسوري ورستو که درې حرفونه اولنې به مکسوري دویم به یوي پوه شوئ لکه رجل د دې نه بس شي رجیل د قرشنا قریش د ابننا بنین پوه شوئ باندې معنی لکه باندې پوه شوئ ها اوس کله دې د څلور حرفونه لکه د مزربون څه شو مزریبون د مزربون د منصرون منیصرون اوس کدري حرفونه منصارون نو الاول باندې پېښ ولګو مو دریم باندې فتح ولګو مونا دریم ځای علامه را ولا مونی او درې حرفونه ورسو پاتې صاد الف را نو الاولنې به مکسور کما دویم به یا راولم او دریم په خپل حال پرېدم منیصرون مزیریبون مفعیل مکیریم لکه پوهېږئ که نه پوهېږئ صرف کې ویلي دي که نه نو دلته به موږ صرف دا وایو دا تصغیر یعنې چې یاد یو څیز په وړوکوالي باندې دلالت کوي او تصغیر د جوړولو طریقه دغه ده چې اولنی حرف به مضموم کم دویم به مفتوح کم دریم ځای به یا علامه د تصغیر راوړم وروستو که یو حرف پاتې و جو هغه به په خپل حال پاتې کم که دوه حرفونه اولنی به مکسور کم دویم به په خپل حال پاتې کم که درې حرفونه اولنی به مکسور کم دویم به یا کم او دریم به په خپل حال پاتې کم تصغیر د اسم علامه ولې ده تصغیر د اسم علامه ځکه ده چې تصغیر راځي د عظمت لپاره عظمت لویواله د حقارت لپاره حقارت سپکواله او د قلت د کموالی لپاره راځي دا عظمت شفقت حقارت قلت لپاره راځي او دا خبرې نه مگر به اسم کې لکه مې رجل سړی رجل سړی ګوټه نه دا اوس ګوره دغه دی دا په تحقیر دلالت کوي لکه پوه شو به معنی ها یا په شفقت دلالت کوي لکه ابن بچه او بنیون بچوړګه نو دا په دا باندې دلالت کوي هرتون پښو هوریرون پښونګړه پوه شئ آیا دا ته په دا باندې دلالت کوي په عظمت باندې لکه قرشن قریش ډیره غټه قبیله نو دا په حقارت دلالت کوي دا تصغیر دا یا د حقارت لپاره راځي یا د عظمت لپاره راځي یا د شفقت لپاره راځي یا د قلت لپاره راځي او دا ټول خبرې د عظمت شفقت دا نه مگر بسګي په اسم کې وي جدا ځکه د اسم علامه ده لکه پوه شوئ تصغیر د اسم علامه ده تصغیر یو پیژندو د تصغیر د جوړولو طریقه یو پیژندله او دریم نمبر تصغیر د اسم علامه ولې ده وو پیژندله لکه دا ټول خبرې تاسو په اوله کې کړې دي خو یادول پکې غوښتل والندا ندا ویلګي څوک چې आवाज کوونکی هغه ته سوی منادي چاته چې منادي وي څوک چې आवाज کوونکی هغه ته سوی منادي وي او چاته چې आवाज کولېږي ایته منادا وي د کوم حروف په ذریعہ سره چې ایته سوی حروف ندا څورته وي حروف ندا سوري پنځه یا آیا حیا اے حمزه مفتوحه دا پنځه نو د یو څه چاته आवाज کولېږي لکه ندا دا د اسم علامه ولې ده دا ځکه د اسم علامه ده چې دا اثر د حرف ندا ده او حرف ندا نه داخليږي مگر په سمانه د اسم باندې لکه پوه شوئ به باندې لکه چاته چې आवाज کولېږي چې هغه اسم یې کنه فعل ته आवाज نه کوي فعل ته आवाज نه کیږي دغه په فعل کې دغه نشته طاقت نشته دا اورېدو فعل کې طاقت اورېدو شته نشته بګنه دا आवाज چاته کولېږي نه مگر سوي اسم نه وای فإن كل هذه خواص الاسم بس دا ټول چې دا خاصیت د اسم دي خواص جمع د خاصتون ده خواص جمع د سره او خاصه ویلېږي چې ما یوجد فيه ولا یوجد في غیره چې په دې کې مندلېږي د دین علاوه بل کې نه مندلېږي ما یوجد فيه ولا یوجد في غیره چې په دې کې مندلېږي د دین علاوه په نور کې وس
ها بیا پته کنه چې اسم دی کنه لکه زو سوې زیدون نو بزیدون خو د اسم یو علامه ده چې په اخره کې سره غلره تنوین راغله نو بدی کو اضافت نشته او بدی کو دغه نشته لامي تعریف پینشته بدی باندې خو دغه حرف جر پینشته تسنیه نه جمع نه ته خو چې خاصه چې ما یوجد فی چې بدی کې بخا مقام مندلږي نو خاصه په دوه قسمه ده او خاصه شامله ده او خاصه غیر شامله ده خاصه شامله چې په ټولو افرادو کې راغی کېدل ضروری دي چې ټولو افرادو کې او خاصه غیر شامله چې هغه په یو فرد کې ټول علامات جمع کېدل څه ضروری نه خاصه شامله چې په خپل ټول افرادو کې دغه ټول قسمونه مونږ کېږي او غیر شامله چې پای کې یو هم پوره ده نو د اسم د علامات چې دي نو بدی کې یو راغې جدا او به اسمي کدو په ګرال کدرې په ګرال کسلور په ګرال کارتونه په ګرال راځي دی بیا دای ته موږ نشته فإن كل هذه خواص دا ټول ودا خاصیتونه د اسم دي وامان الاخبار عنه دا ما ویلو کنه بل چې دا مخبران هو چې درینه خبر ورکول صحیح وي نو معنی اخبار عنه سره ان يكون محكوما عليه چې دا با محکومن علی محکومن علی څه ته ویلېږي چې بچا باندې حکم لګولېږي بچا باندې حکم لګول دا ولې محکومن علی جوړېدل سي ځکه لکونه فاعلا ځکه دا په کلام کې کله سره راځي او مفعولا یا نائب فاعل دی مفعول دلته د مفعول نه مراد مفعول ما لم يسمى فاعله ده شاهد څه ویلېږي او مبتدا یا مبتدا ده لکه پوه شوي ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على معنى د دې زینا وجه تسمیه اسم بیانې چې اسم ته اسم ولي وای د دې زینا وجه تسمیه اسم بیانې چې اسم ته اسم ولي وای نو بدی کې اختلاف ته بدی کې سره اختلاف ته یو د بصرینو مذهب ده ایو د کوفیینو مذهب ده بصرین وای چې دا اسم دا ماخوذ ده د سمون اسم ماخوذ رسنا د سیمون اسم ماخوذ رسنا د سیمون دا سو کوئی بصریین او کوفیین وای چې دا اسم ماخوذ ده د وسمون اسم ماخوذ رسنا د وسمون ها وز دې دا ولي وای اسم ماخوذ ده د سیمون وای دا خبره ته ځانو جوړه کنه تاسو سره دلیل شته وای د دې بصریین وای چې د دې تصغیر جندا سومی ون نزي سره دي سومی ون د صغیر سره دي او په تصغیر سره یو څه خپل اصل دي په تصغیر سره یو څه ست دي نو سومی ون څه وزن ده فاعل څه وزن ده نو ماده څه شولا سین میم واو نو سین میم واو کنه پوه شوي الهغه باندې باندې پوه شوي وسومی ونده نو وز د دینه دا سومی ونده په اصل کې واو يرال په یو کلمه کې کوم قانون دی واو یا په یو کلمه کې راشي لولنه هر هغه کلمه چې بای کې واو او یا راشي لولنه ساکن به متعارف وي نو واو په یا سره بدلو یا په کې ادغام کوم قانون دی جيد سید قانون نو دا څه شو سومیون شو څه شو سومیون وز دلته کې وای دا سیمون وکنه نو دا واو چې دا خلاف القياس په حمزه سره بدل شو حمزه د کلمې په شروع کراوړل شو دا واو خلاف القياس په حمزه سره بدل شو او دا چرته راوړل شو په شروع کراوړل شو جو څه جوړ شو اسمون پوه شوي نو د دې معنا په بنیاد سره اسم ته اسم ولي وای د سیمون معنا د بلندی د سیمون معنا سره بلندی او چتواله نو اسم د اسم څخه وای چې دا په خپل قسیمین باندې اوچته قسیمین فعل او حرف اسم د اسم څخه وای چې دا په فعل او په حرف باندې اوچته پس کې به اوچته ځکه اسم مسند هم واقعيږي مسند الیه هم واقعيږي فعل صرف مسند واقعيږي مسند الیه نه واقعيږي او حرف چې نه مسند واقعيږي نه مسند الیه لکه اوس کو په بدی اسم سره په اسم سره یوازې کلمه جوړیږي لکه د زید قائم نو بدی کې دا زید نو اسم ده کنه د اسم په څه علامه ده تنوین او قائم نو د اسم علامه ده کنه د اسم علامه ولا چې بدی کې اسم علامه سره تنوین په اخر کې راغله کنه او دا جمله صحیح ده د کې دا مسند الیه ده او دا په سره مسند ده نو دا به خپل قسیمین باندې اوچته ځکه چې دا اسم مسند هم واقعيږي او مسند له هم واقعيږي کله یو کلمه کې صرف اسم راشي نو دینو جمله جوړیږي او کله کلمه کې صرف فعلونه راشي
نو بیا پرې کې د نه دغه نه جوړیږي لکه ته ضربه نو ضربه کبري کې ته ضمیر ونه منه نو دې نه جمله نه جوړیږي دا صرف فعل صرف مسند واقع کیږي مسند نه واقع کیږي نو اسم د سمون نه ماخوذ دی او سمون معنی د اوچتواله او اسم د اسم څه کوي چې دا هم په خپل اخوین باندې په خپل قسمین باندې سوي اوچتوي څنګه به اوچتوي ځکه چې دا مسند او مسند له باندې واقع کیږي فعل صرف مسند واقع کیږي مسند له نه واقع کیږي او حرف نه مسند واقع نه مسند له او کوفیین وای چې دا اسم ماخوذ دی د وسم نه سمون ماخوذ ده اسم ماخوذ ده سره د وسمن او دا وسمن دا د وعده وشاخ قاعده له وجه دا واو بیا په همزه سره بدل شوی وشاخ تاسو په اولګه قانون ویلو چې وا حمزه کم واو کا مضموم وي واو چې مضموم وي کله کلمې په اوله کې راغلی او کله مینس کې راغلی هو په همزه سره بدلول جایز دي لکه وعیدنا اوعیده ها او دا د مینس کې چې راغلی مثال لکه ادو ورنا ادو اورون د ادو ورنا ادو اورون او واو چې مکسور نه لپاره ضروری ده چې د کلمې په اوله کې راغلی واو چې مکسور نه لپاره ضروری ده چې سمي د کلمې په اوله کې راغلی نو په همزه سره بدلیږي لکه وشاخ النسو اشاخ نه د وسم النسو اسم وس د کوفین وای چې اسم د وسم نه ماخوذ ده او وسم ولګي علامه ته وسم څه دی لګي علامه ده چونکه دا د هم علامه ده په خپل اوچتوالي باندې دلالت کوي نه دی وجنه د اسم ولګي خو دا خبره چې نه دا لګ صحیح نه ده ځکه چې څنګه اسم په خپل د علاماتو سره د پته لګي دغه شان خو د فعل د علاماتو سره پته لګي دا شان خو د علاماتو سره پته لګي نو لهدا دی نه دی وای چې ويسمى اسما دې ته نوم ورکول شوی د اسم نوم ورته ورکړل کیږي د اسم لسموه علی قسمه ځکه چې دا اوچت ته پچا باندې په خپل دوه قسمونو باندې د دې نور قسمین دي قسمین یو مقسمی یو قسمین یو اقسامی مقسم اقسام او قسمین لکه کوم څه چې تقسیمولګي ته مقسم وای لکه وای کلمه له کلمه نو کلمه سره مقسم ده اسم فعل او حرف د اقسام دي اسم فعل حرف سری اقسام دي او دا اسم او دا فعل اسم او حرف فعل او حرف دا د یو بل قسمین دي لکه پوه شو به معنی ها لکه څنګه چې ګوره مونږ وې دا دغه ډایرکټر سے پلار دی ډایرکټر سے پلار دی فقیر الله جاوید اصغر علي زامن دي او دا فقیر الله او جاوید علي یو بل ورونه دي نو دغه شانتي کلمه نو کلمې ته مقسم وای بیا د کلمې چې کوم اقسام دي کم دي اسم فعل عرض اقسام وای او د اسم او فعل د یو بل سری قسمین دي سری قسمین نو ای و یسمى اسما دې ته نوم ورکړل کېږي د اسم ولی لسموه علی قسمه زګه چې د بیا اوچت بلند په خپل وو قسمین باندې د وجه د اوچتوالي د دینه لاندې لیکلي دی اشاره الی ترجیح مذهب البصریین و یا اشاره د پدې جانب د مذهب د بصریین ته لا لكونه وسما وان دا چې نه لري کېدونه چې دا په خپل معنی باندې د علامه ده وسما علامه ده على المعنى په خپل معنی باندې و اسم ته اسم ځکه وي چې دا وسمن ماخوذه وسمن علامه ته وي ادم په خپل معنی باندې علامه ده لکه دا مذهب د چاله د کوفیین ده نو وایي چې څنګه اسم په خپل معنی باندې علامه ده دغه شان د فعل په خپل معنی باندې علامه ده کنه یلکه په دې خبره باندې پوه شوي ها دا غشو دا اسم او د اسم علامات ول به تاسو چل وګي د کور کار بس تاسو شي د دې فصلونه به تاسو شروع کړئ دا فصلونه نه یو خو ولا یاد کړئ دا ټول کلمات د کلمې درې قسمونه او داغه وجه حصر او اسم تعریف او د اسم علامات دا به یاد کړئ او د اسم علامې دا ولې دي زم به تاسو دا کارو کې لکه فصلون دا اسم دی نو دا اسم ولې دی وای کنه یاره د اخره کې پکې سره غلې الکلمه دا څه دی اسم ده اسم ولې ده ځکه په اخره کې الف لام راغلی دی او په اخره کې تای مدور راغلی لفظون اسم ده فعل ده حرف ده اسم ده ولې اسم ده ها لمعنن اسم ده فعل حرف ده اسم ده ولې حرف جر پر راغلی دی تنوین باغ مفردن مفردون مفردین اسم فعل حرف کې اسم ده ولې تنوین وهي اسم ده ځکه ضمائر چټول دی به اسمونو کې دي اسم ده ولې ځکه چې ضمیر ده منحصرتن اسم ده علامه فی ثلاثه اسم فعل حرف کې اسم ده علامه فی حرف جر پر راغلی فی حرف جر پر راغلی اقصى من اسم ده علامه تنوین بلا جمع ده بلا
جر ده جر پر راغله مضاف الیه اسمن ول علامه فعل اسم ده علامه حرف اسم ده علامه معنن علامه دسه به تاسو دا اخره پورې وګورئ ها چې تاسو لکه یوازې دا نه چې تاسو قران مجید وایي چې تاسو حدیث وایي تاسو هر څه وایي نو ته ورته ګوره چې دا په اسم فعل حرف کې شي نو چې تاسو د علاماتو په ذریعہ سره دا پته لګي چې دا اسم دی ولې اسم دی ځکه چې تا په دې کې یو علامه ویلي بیا به دا وجه به سره ته مزدکه چې لکه فصل دا اسم دی ولې اسم دی ځکه چې په اخره کې تنوین راغلی په اخره کې تنوین نازل ولې د اسم علامه ده ځکه چې تنوین چې څومره اقسام دي او ټول اسم سره خاص بغیر د تنوین ترنم نه پوه شئ الکلمتو دا اسم دی ولی اسم دی په شروع کې الف لام راغلی په شروع کې الف لام راتل ولی د اسم علامه نه ځکه چې دا لام د تعریف لپاره راځي او معرفه والا نه کیږي مگر د چا کیږي یاد بشي اجرا پیژنې تاسو اجرا لکه یوازې په راټو باندې کار نه کیږي دا شی چلول غواړي نو چې کم سبق کیږي اواز په ټایم باندې موږ به چلو ان شاء الله نو تاسو به یې څه ګورئ چې را کلمه ده کنه او کلمې په قسمونو کې اسم دی نو ولي اسم دی علامه په ذریعہ سره پیژنې ٹھیک شو یاد کې وړو شابه